وليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر. صدق رسوله النبي الكريم العظيم. قال الله تعالى وتبارك في شأن نبيه ونبينا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. تمام اساتذه کرام او طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد سلامنا ما ته د بزم افضلیه دی طرفه چې په کومه موضوع باندې د خبرو کولو مقرره کړل شوه. حاضرین، هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزات او کمالات بیانول دي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزات کمالات خو ډیر دي، خو د هر ځای نه وړاندې معجزه وایسته. معجزې تعریف څه شی دی؟ حاضرین، معجزه په لغت کې کدا چرته صيغه د اسم فاعل شي نو بیا به معنی شي عجزه کوونکی، او کدا صيغه د اسم مفعول شي نو بیا به معنی شي عجزه کړی شوی. اصطلاحي معنی څه شي ده؟ امر خارق للعاده يظهره الله على يد نبي تأييدا لنبوته وما يعجز البشر ان يؤتوا بمثله. یعنی معجزات داسې شیز دي چې دا خارق العاده دي، یعنی دا د عادت خلاف دي. او الله تبارک وتعالى جل وعلا دا د رسولانو په لاسونو باندې ظاهري او ښکاره کوي. او دا رنګ کار کولو نه نور خلق سوي عاجز وي، دا رنګ کار نشي کولی. حاضرین، اوس د امام الانبیاء کمالات معجزات خو ډېر زیات دي. حاضرین، د آدم سپي الله نه ونیسه د عیسی الله پورې هر نبي ته الله تبارک وتعالی کمالات معجزات ورکړي دي. خدا ټول چې بیا راجمع کړي دا الله تبارک وتعالی زموږ محبوب علیه السلام په ذات اقدس کې راجمع کړي دي. حاضرین، دا اوسو په 2-3 منټه کې بیان شي. دا دوه معجزات په تنظیم بیانو. حاضرین، نبی علیه السلام تعالی پاک داسې معجزه ورکړې ده که چېرې موسی علیه السلام تعالی پاک دا معجزه ورکړې وه چې لاس مبارک بېکاره په درخت کې کېښو او چې کله بې رابار کړو د لاس نه بې روشنایي خته. نو امام الانبیاء تعالی پاک داسې معجزه ورکړه چې کله مبارک مسکیا شو نو د غاښونو مبارکونه به بې روشنایي خته. حاضرین، عائشہ به فرمایي چې کله ما نستنه ورکه وه او تېره به وه او چې کله مبارک مسکیا شو نو ما په توره تېره کې هغه ستنه پیدا کړه د څه وجې نه؟ روشنایي د وجې نه او د هغه تجلیاتو د وجې نه. حاضرین، دغه رنګ که عیسی علیه السلام مبارک تعالی پاک دا معجزه ورکړې وه چې هغه به مړي راژوندي کول، نو هغه په خپل وخت کې 4 مړي راژوندي کړي وو. حاضرین، د امام الانبیاء معجزات وګوره. نبی علیه السلام مبارک په خپل وخت کې 21 نه زیات مړي راژوندي کړي دي. حاضرین، د حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ باندې روایت دی. دا مبارک فرمایي موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په سفر باندې وو. چې په سفر باندې وو نو موږ سره اوبه کمې شوې. چې کله اوبه کمې شوې نو رسول الله وفرمایل چې تاسو یې کار چا سره لږې شان اوبه مې ما ته یې راوړئ. په صحابه کرامو کې یو صحابي سره لږې اوبه وې، هغه د حضور علیه السلام په حضور کې حاضرې کړي او رسول الله خپلې ګوتې مبارکې د اوبو په دغه کې کېښوې، په اوبو کې ورکېښوې. او بیا چې کله روچته کړي نو فرمایي هیا علی الطهور المبارک البرکات من الله. فرمایي ای صحابه کرامو زر راشئ ځکه چې دا پاک اوبه دي او دا مبارک اوبه دي او دا هغه برکت والا اوبه دي چې کوم برکت من الله د الله طرف نه دي. حاضرین، او په دې دوران کې بیا عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیا فرمایي فلقد رأيت الماء ينبع ما بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبارک فرمایي ما په تحقیق سره ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ګوتو نه د اوبو چینې روانې وي. حاضرین، حقیقت دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت
صورت رفتار کردار امام الانبیاء هر کار دا په معجزه وا د حکمتونو نه ډک او دیو په دې خبر باندې دلالت کولو چې امام الانبیاء دا په حق باندې پیغمبر دی حاضرین او په دې خبره به هم دلالت کولو چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین په دې خبره به هم دلالت کولو حاضرین الله پاک د ډېر معجزات ډېر کمالات ورکړي حاضرین موسی علیه السلام مبارک پسې د فرعون فوج ورپسې وو نو موسی علیه السلام مبارک نه مخکې مزل کولو هغه مخکې دریاب راغی موسی علیه السلام الله پاک د سوال کې یا اله العالمین ورس د فرعون فوج دی او مخکې د دریاب دی یا الله موږ ته صلات کولو کا الله پاک په ورته وحی کوي ادرب بعصاك البحر الله پاک درته مې یې بلس اے موسی کریم الله په خپل امسا باندې دا دریاب ووهه چې کله موسی علیه السلام دریاب ووهلو د دریاب کې ټول سلاره جوړ شو حاضرین اوس په دې کې د امام الانبیاء کمال ته ګوره اته کې د موسی علیه السلام مبارک امسا ګوبر ټچ کیږي او بو کې لارې جوړېږي په مظلمیږي او د امام الانبیاء همسا نه بلکې لاس مبارک کې رسېږي نه صرف اسمان ته اشاره کوي او په اسمان کې سپوږمۍ په ټوټې کېږي حاضرین الله جل وعلا دې موږ ته په دې خبر باندې عمل کول توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين